ګرانو کتونکو موږ راغلي یو نن د خان هوټل چې په هغه کې زموږ د زیارت ښکلي ښایسته ځوانان ناست دي. زړه یې غوښت چې یو څو شعرونه ووایو، نو ته یې مخکې چې ږدمه چې دا شعرونه د دوی انداز، د دوی شوق، د دوی جذبه ستا یې مخته ږدمه، انشاءالله ستا یې د خوښې وړ به وګرځي. نو راځو اول واره ډاکټر محمود صاحب له چې دی موږ ته کلام وړاندې کړي، ګوره چې ده د چا شعر غوره کړی دی، او راځئ چې واورو محمود ډاکټر محمود دا لیک چا کړی دی هغه نظیر بازار دی، کوټې اوسېدونکی. هغه یو څو شعرونه دي چې هغه په دنیاوي ژوند باندې ډېر بده ثابت شوي دي، او دنیا ته هم ډېر ښه پیغامونه ورکړي دي چې په ژوند کې څنګه دا وخت به څنګه تېروي او څنګه به چا سره ښه. السلام علیکم. د ژوند دا لوړې ژورې ګرځي، مطلب دا داسې یو هغه حقیقي پیغام دی، نه دا چې چرپنځ ته، نه داسې مجازي یو عشق یو ښایسته، دا سبق آموزه شعرونه دي. وایي تا پسې سترګې مې غمجنې دي باڼه مرور، تا پسې سترګې مې غمجنې دي باڼه مرور، در پسې درد کوي لالیه زما. ډېر زړه شي. زه به تاسو ته لږ شوخه غزل د موږ د علاقې سومل خاکسار ته وړاندې کړم. ما دا غزل ما ډېره خوښه ده. هغه وایي پر خاورو مې زړه نه شي چې راځې پرې لګوه، پر خاورو مې زړه نه شي چې راځې پرې لګوه، لاسونه لګوم پر مځکه پښې پرې لګوه، پر خاورو مې زړه نه شي چې راځې پرې لګوه، لاسونه لګوم پر مځکه پښې پرې لګوه، زړه مه وهه دا ستا په پښو لاسونه نه خوږېږي، زړه مه وهه دا ستا په پښو لاسونه نه خوږېږي، جانانه په هنر یې شي پستې پرې لګوه، پرون دي دوه کاله پر زنه، پرون دي دوه وهلي نن پرون دي یو وهلی نن دي دوه کاله پر زنه، نن دي دوه کاله پر زنه، له نن نه پس زما دپاره درې پر لګوه، ولاړ شي رقیبان مې راته خانده په کټ کټ، ولاړ شي رقیبان مې راته خانده په کټ کټ، چې زړونه یې سټي شي سرې لمبې پرې، د خټو خړ پر کور به درته ښکاري شیش محل، د خټو خړ پر کور به درته ښکاري شیش محل، چشمان که دواړه پټ سوچ د هغې پرې لګوه، سومر خاکساره غوښه روب به ستا شي پر هرونه، سومر خاکساره غوښه روب به ستا شي پر هرونه، سپرې خاورې د خپل یار د کوڅې پرې لګوه. دا و ډاکټر صاحب او خلیل الله صاحب چې تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړل. امید لرم چې تاسو ته خوښې وړ به وګرځي. زموږ په علاقه کې ډېر شاعران شته او ډېر له شعره سره مینه ناکه خلک شته، د ادب خوښوونکي شته. نو انشاءالله سوکه لکه نن چې دا راغلی سهار به بل راشي، سهار به بل راشي. او تاسو ټول څخه دا یو خواهش لرم چې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او فالو یې کړئ. نور مو ښه ژوند غواړم، هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ، په مخه شه.